محترم سامعین تاسو مخې ته خپل موقف کې خودل غواړم خو موقف نه مخکې د نارې جواب راکړي نعره تکبیر تاسو आवाज کوهر ته رسول غواړم نعره تکبیر تاسو आवाज پېښور ته رسول غواړم پېښور ته رسول غواړم نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر محترم سامعین دا مجلس د قرآن د حوالې سره منعقد دی زه د قرآن باندې لږه روشنۍ اچول غواړم ما استاد عقیده د قرآن پاک د الله رب العزت اخري کتاب دی پاک پیغمبر باندې نازل شوی دینه مخکې آسماني کتابونه راغلي الله رب العزت هغه زمانه پورې محدود کړی کم پیغمبر به نازل شو پیغمبر تر قرآن هغه آسماني کتاب ور سره ختم شوی امت کې نه دی چلیدل زما پاک پیغمبر ته د عظمت حاصل دی سوال صده تیر شوی سال 100 کال تیر شو پاک پیغمبر ته نه قرآن ژوندې دی کنه ګورې راشه د مشومان سینې کې محفوظ دی زما علماء کرام سینې کې محفوظ دی زما مفسرین سینې کې محفوظ دی زما علماء کرام سینې کې محفوظ دی زما شهدا سینې کې محفوظ دی زما خطباء سینې کې محفوظ دی دا د پاک پیغمبر د عظمت دلیل دی سوال 100 کال تیر شوی بیا قرآن پاک محفوظ دی بیا راشه مخکې کتابونه ختم شوي دي تیر شوي دي پاک په هغې زمانې پاک پیغمبر تلی کتاب ورسره ختم شوی زما پاک پیغمبر قرآن ته وګوره پاک پیغمبر تلی دی کتاب یې نن هم ژوندی دی خطباء په ژبې باندې قرآن دی مفسر په ژبې باندې قرآن دی خطیب په ژبې باندې قرآن دی امام په ژبې باندې قرآن حافظ په ژبې باندې قرآن ته راشه کم کم مدرس ګورې په ژبې باندې قرآن صرف انسانانو کې دا سلسله ونه لیدله ما اسمانونو کې وکتلو فرشتو په ژبه باندې قرآن پهل اسمان کې د قرآن عظمت دویم اسمان کې د قرآن عظمت دریم اسمان کې د قرآن عظمت څلورم پنځم شپږم اووم ته ځه قرآن پاک عظمت لوی محفوظ ته راشه قرآن عظمت عرش معلا ته راشه قرآن عظمت ځمکې مخ ته راشه د قرآن عظمت دویمې ځمکې ته راشه قرآن عظمت تحت ثرا ته راشه قرآن عظمت دلته هم نه جنت ته راشه هلته هم قرآن عظمت دا سلسله دغه ځای کې نه ودرېږي ما مجاهد ته وکتلو هغې تکبیراتو کې قرآن عظمت د امام قرات کې قرآن عظمت د متکبر تکبیر کې قرآن عظمت د مؤذن اذان کې قرآن عظمت رضا نن به د دې خبرې دوا کوو دا قرآن پاک هغه زمانې کې هم د عظمت کتاب و اوس هم د عظمت کتاب دی اور انشاءالله ثم انشاءالله تر قیامت سبا پورې به د قرآن عظمت باقي وي وی به انشاءالله زه تا بنو اور د قرآن عظمت به روا دوا وي انشاءالله ولګو بل نه را ولګو زه ستړی یم که ته ستړی شوې محترم سامعین مخکې مزل کو بیا راشه قرآن پاک ته وګوره بیا قرآن پاک عظمت صرف مسلمان نه که مسلمان د قرآن عظمت کې شک کوي دا کافر دی کم سړی د قرآن نزول کې شک کوي دا هم کافر دی که دا شک کوي چې جبریل نه دی راوړی دا هم کافر دی که دا شک کوي چې الله نه دی نازل کړی بیا هم کافر دی زما او ستا ایمان جز قرآن دی زما او ستا ایمان حساب قرآن دی کم سړی د قرآن انکار کوي دا کافر دی الله د ذات نه انکار کوي دا کافر دی پاک پیغمبر نه انکار کوي دا کافر دی ختم نبوت انکار کوي دا هم کافر دی قرآن کې شک کوي دا هم کافر دی بیا راشه د کفارو د دې اعتراف کړی رضا د انګریزانو کتابونه ګورو ماوسري تشریکینو کتابونو ته وکتلو هغې قرآن عظمت منلی خو بدقسمتۍ سره هغې دور کې کوم مشرکین یې مکه وو هغې په پاک پیغمبر باندې الزام ولګولو چې دا قرآن پاک پیغمبر باندې نه دی نازل شوی الله رب العزت ورته چیلنج ورکړو الله 3 چیلنجونه ورکړي یو چیلنج ورته سورې بني اسرائیل کې ورکړو الله رب العزت ورته پوره دنیا انس و جن ته چیلنج ورکړی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله کچرې ټولې دنیا انس و جن جمع شي او د قرآن په شان کتاب راوړل غواړي د دې په شان کتاب نشي راوړلی بیا الله رب العزت ته پته وه د انسان د دې جواب نشي کولی کافر د دې جواب نشي کولی یهود و نصارا د دې جواب نشي کولی الله رب العزت هغه چیلنج کې تخفیف راوستلو او دا چیلنج یې انس و جن دواړو ته ورکړی دی تر قیامت سبا پورې ورکړی دی الله رب العزت بل ځای کې سورې هود کې چیلنج ورکړو فاتو بعشر سور مثلې که پوره کتاب د قرآن په شان کتاب نشي راوړلی رضا 10 سورتونه پیش کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو نساء من الجنة والناس پر 10 سورتونه جوړیږي کچرې دا قرآن پاک پیغمبر لاس سره لیکلی دی خپل کور کې لیکلی دی بیا تا ته چیلنج دی رضا داسې 10 سورتونه پیش کا دنیا د هغې نه هم عجیزه شوه الله پاک هغه چیلنج کې نور تخفیف راوستلو سورې بقره کې اعلان وکړو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة مثله کچرې ته په پاک پیغمبر باندې شک کوې دا کتاب دې کور کې لیکلی خپل ځان نه لیکلی ذهن سره لیکلی جادو دی سحر دی سوچ دی فکر دی ویشن دی رضا چیلنج دی درته که تا کې جرأت وي غیرت وي د قرآن په شان یا صورت پیش کا زما مسلمانانو ما ته دې دعوې حق حاصل دی هغې زمانې کې هم اوس هم بیا هم ما قرآن پاک کې وکتلو
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا بدعاء يطلب المشتمل له سورة الكوثر تورثا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دیکھیں ہم آیتونه دي بیاراشا سورة فتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. دا هم بدر آیتونه مشتمل دي. نن هم پورا دنیا انس و جنتا چیلنج دے چې د قرآن په شان یو صورت پیش کړي نه پیش کړي نه پیش کولی شي اور انشاءالله ثم انشاءالله تر قیامت سبا پورې د دې مثال نشي پیش کولی انشاءالله. نعره ولګوه که نه نعره تکبیر نسبت صحابه نسبت قرآن نسبت دیوبند بجلی نشته زما आवाज تاسو ته رسیږي چا ته زما आवाज رسیږي لږ لاس اوچت کې بجلی نه به متاثره کیږو نه بجلی مخکې نه وان دین محنت و بیا به بجلی نه وي دین محنت به کوو که نه به کوم انشاءالله کوو که نه به کوم انشاءالله بجلی وی دین محنت پوي که بجلی نه دین محنت کو خپل خبره به جری ستو. محترم سامعین نن تاسو کم ځای کې ناسې دلته د مشومان تاسو مخې ته قرآن پاک تلاوت وکړو چا نظمونه پیش کو چا مسنون دعاګانې پیش کې زه د دې استادانو ته سلام یا عقیدت پیش کوم د دوه حوصله افزای د دې دا کم کار کړی د قابل تقلید قابل تحسین دی ما ته د پر نمونه ګرځېدلی ده هغې باندې زه مزید خبره نه کول غواړم خو د تجوید اهمیت څه دی رضا لک قرآن کې ګورو سورې مزمل کې الله پاک اعلان وکړو ورتل القرآن ترتیلا تاسو قرآن پاک د تجوید سره وای قرآني حکم هم راغلی دی بیا خلک تپوس کی حدیث سره ثابت دی که نه دی ثابت راشه صحیح ابن خزیمه روایت کې راغلی پاک پیغمبر اعلان کړی ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل الله رب العزت داسې خوښوي چې د قرآن څنګه نازل شي هغه رنګې تلاوت وشي الله رب العزت دا قرآن پاک تجوید سره نازل کړی زما تیرا ژبې کې یا د کورمې ژبې کې یا پر چنار ژبې کې نه دی نازل کړی نه د چرسدي او د پېښور ژبې کې نازل کړی دی چې ستا قرآن کې پته نشته دوات په ځای باندې څه ساده کوي کله غنا غین جوړ شي کله دال جوړ شي کله ونه څه جوړ کې نه د قاری سره کینه قرآن باندې بزان پوي بیا علامه جزیر رحمت الله علیه نه در زر کاله مخکې یو کتاب لیکلی دی المقدمه الجزريه کې اشعار کې هم کړی دي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل غدا دوا کړی چې دا قرآن پاک تجوید سره ویل دا لازم دي کم سره نه وي ګناګار دی بیا دلیل ور باندې دا پیش کی چې ولی دا قرآن پاک الله رب العزت د تجوید سره پاک پیغمبر باندې جبرئیل علیه السلام په ذریعہ سره نازل شوی دی تجوید سره ماته رسیدلی دی بیا زما ذمہ داری ده چې ما بچي هم تجوید سره تلاوت کوله زما راتلونکي نسل هم تجوید سره تلاوت کوله نن به تاسو د مجلس کې ان شاء الله ټول ملګری دا عزم کوي ان شاء الله زه به خپل بچي باندې قرآن پاک یادوم اور تجوید سره به یادوم ان شاء الله یدو کنه به یدوم ان شاء الله یدو کنه به یدوم ان شاء الله خپل بچي به مدرسو ته ورکو کنه به ورکوم ان شاء الله